د ملکند په خاوره د پښتو ادب نور مخ په وړاندې بوتلو په غرض بډخیله کې د لیکوال ادبي ملګری لام وجود کې راغې او یو ښکلي دستوره ترسره شوه چې پکې د ملکند د مختلفو سیمونو راغلي قلمکارو ګډون وکړو. د دستورې په مهال د منتخب کابینې نه سوګند واخیستې شو. مشر میلمه ډاکټر علي خیل دریاب دستورې ته په تنظیمي او ادبي امورو ګټوري خبرې وکړې او امید یې څرګند کړو چې لیکوال ادبي ملګری به د پښتو ژبې بیلوزه خدمت وکړي. دستورې ته افسانه نګار بختي روان عمر خیل سرور خټک زخمی شینواری زرنو شهاب اقبال شاکر او د تنظیم صدر جمال خان جمال خپل خبرو کې ویل چې ادبي تنظیمونو کې اضافه د وخت مهم ضرورت دی ځکه چې د نورو ژبو په شان پښتو ته هم د وخت او ودی ورکولو ډیر ضرورت دی. ویناوالو د تنظیم په اغراضو مقاصد کې یو خبره ده هم وکړه چې دا ټولنه به د ادبي خدمت سره د بیوسه لیکوالو سره د کتابونو چاپ کولو کې په کولاو مټ مرسته کوي. دغه د دریزنه د کلچر په حواله باندې د خپل روایتو په حواله باندې چې څومره کار کېدی شي هغه او دغه ملګري سرته ورسېږي د علاقې لپاره او د دې ولس لپاره د پښتنې ټولنې لپاره د خیر خبره وي. هغوی د دغه اغراض او مقاصد او د اهدافو د حاصلولو لپاره به خپل زیار او کوشش کوي او زه تمه لرم چې دوی به د خپل مرام او دغه منزل چې د پښتو ژبې ادب د ودی او د پرمختګ لپاره ډیر زر بیا مومي. د ټولنې د اړخه بیلوسه ادبي خدماتو باندې ډاکټر علي خیل دریاب زخمی شینواری زرنو شهاب سرور خټک او بختي روان عمر خیل ته اعزازي شیلډونه هم ورکړل. عمران دریاب خبر نیوز بټخیلا مالکند.